بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه پرون تاسو ته دغه ویل شو کنه د علم النحو تعریف موضوع غرض او د علم النحو تدوین دغه فضیلت او دغه ضرورت چیرې څه ضرورت ته دیتا دا ویل شو دا ابتدایي خبرې دي د هر کتاب په شروع کې جو هغه استادان چې دا کوي ویم نن سبق ته دا شروع کیږي نو دې کم سبق ته موږ په دې ترتیب سره وایو یا کوم کتاب چې تعلیم نه هوا نو په دې کې شپږ غټ خبرې دي مطلب کوم د څه وایي چې کې شپږ بابونه دي یو جنن هغه د مفردات په اړه کې د مفردات او دویم چې د مرکبات دریم د معربات او څلورم د مبنیات او پنځم د عوامل او پنځم شپږم د معمولات نو دا شپږ چې کله ازده شول مطلب لګا دا مفرد مرکب او معرب مبني او عامل او معمول دا شپږ سيزونه ته ازده کړل نو ته پوښتنه چې تا بس نه ودراله اوس یو د نحوی کتاب دی کنه د نحوی هر کتاب جدا جدا لکه مطلب نه امیر دی دا په جدا طرز باندې دی ته نحو دا په جدا طرز باندې نور بنیادی چې کوم سیس دی کنه چې داغي د وجه نه ته په کلام عربی باندې پوهیدې شي لکه کوم چې موږ لري غرض ولري چې صيانه ذهن عن الخطا اللفظي في كلام العرب چې په کلام عربی کې زموږ ذهن د لفظي خطا نه بچي نو چې صرف د شپږ سيزونه تعالی درتل کنه بس ته روانې دي شي د قستا ضرورت پوره کوي اوس د شپږ سيزونه دي کته پښپک ورځو کې زده کوي پښپک میاشتو کې زده کوي پښپک کال کې زده کوي خو چې څو پورې دا شپږ سيزونه تانه دي زده کړي کنه نو کله دین علاوه ته نور ډېر خبرې زده کوي یا په دې ترتیب سره زده نه کوي نو بیا هم ته جنندار او دلته د مشکلي خو چې په دې ترتیب سره زده کوي لکه اوس ګوره مفردات دي نو په مفرد کې بیا موږ دا اسم فعل حرف خبره کوم چې اسم تعریفات او د اسم تقسیمات بیا د فعل بیا مرکبات جو مرکب مفید او مرکب غیر مفید او داغه متعلق چې کوم خبره اترې ده بیا معرب ده نو د معرب متعلق بیا لکه دا اسم متمکن شپږ قسمونه او بری کې کوم انا اصناف چلیږي دا او فعل مضارع مبنیات جو په مبنیاتو کې اسم غیر متمکن داغه ذکر ده بیا عوامل دي جو حروف عامله اسماء عامله افعال عامله او بیا معمولات دي نو په معمولاتو کې مرفوعات منصوبات مجرورات توابع بس دغه څو سيزونه دي دا ته ذکر خبره ختمه نو اول دی کنه دا موږ مفردات شروع کوو په مفرداتو کې اول مفردات جمع او مفرد دا واحد ده مفرد ده واحد ده د دې مفرد د مخکې عام طور باندې چې انسان د خلی نه سوزي ناغي ته لفظ ویل کیږي څورته ویل کیږي لفظ لغوي معنی د غرزول لکه عربیان چې دي کنه نه هغه وی اکلت التمرته ولفظت النواتا ما کجوره وخړله او داغي هغه کم دغه کم دي کنه ګټي دایمه گزاره کړله مسورته منبته ورته هغه منبته لاسو اډوکه مې گزار کو ته نو دې دا غرزول او په اصطلاح کې هو صوت یشتمل على بعض الحروف یعنی چې دا هغه आवाज ته ویلېږي چې په بعضي حروف باندې مشتمل وي یعنی زموږ خله چې څو هم راوځي کنه د حروف په صورت کې د حروف په شکل کې د دې تلفظ ویلېږي بیا اول د دې لفظ دوه قسمونه دي یو لفظ سره دا موضوع ده او یو لفظ سره دا مهمل ده لفظ موضوع هغه معنادار لفظ ته وي چې دا غي معنوي او مهمل هغه غیر معنادار لفظ ته چې معنی نه او دې موضوع دا زم نو وي مستعمل نو خام مستعمل دې ته سوچ کوي چې دا استعمال ولګي او مهمل ته ولګي غیر مستعمل چې دا نه استعمال ولګي د دې لفظ موضوع او لفظ مهمل مثال لګاونګا جدار میدار کتاب میتاب چه مې روټي موټي نو پدې کې دا کم چې اولنې ټکی دي د تا لفظ موضوع وي لکه روټي دا لفظ موضوع ده موټي جو دا اوس دغه شولو مهمل شولو یم جدار میدار یا لکه تاسو په دې منطق کې دا دیز لفظ دیز نو دا لفظ دی چې دا مهمل له معنی نه لري نو یا لفظ موضوع وي یا به مهمل وي او موضوع ته مستعمل او مهمل ته غیر مستعمل وي دا ورته کې یادو ته چې مهمل نه باس نه کیږي غیر مستعمل چې دا استعمالي کینو انه کې دینه باس کیږي هم نه
او صرف د لفظ موضوع نه باس کیږي بیا لفظ موضوع چې کوم دی دا په دوه قسمونو باندې یو مفرد دی او یو دی مرکب یعنی زمونږ د خلینو چې څه هم وزي دا دوه قسمونه باندې یا با یو بوزي یا با دوا درې سلور دا بوزي نو مفرد دا هغه یو تنها لفظ ته لګي هغه یوازینی لفظ چې په یو معنی باندې دلالت کوي یو معنی لپاره وځي شوی نو هغه ته ویل کېږي مفرد او مرکب چې هغه د دوه یا د دوه نه زیات کلمونو جوړ شوی پیږي چې د دوه یا د دوه نه زیات کلمونو جوړ شوی د مرکب وي پیږي مې باندې بیا د مفرد ته بل نوم وي کلمه څور وي کلمه او د کلمې دې نه دا درې قسمونه دي اوس اخوا د مرکب دوه قسمونه دي مرکب مفید او غیر مفید خدا او بیا جو اخوا په مرکباتو کې به راځي دا اوس په دې ځای کې مستاف کو بس کلمه موږ راکوزو کلمه دې دا بدري قسمه ده یو ته لګي اسم بل ته لګي فعل او بل ته لګي حرف اسم فعل حرف دې دې ورته څه پوښوي لفظ لول موږ ګورو وی لفظ انسان د خلینو چې سره وځي ته سوې د لفظ څو قسمونه دي دوا کم دي لفظ موضوع او لفظ مهمل موضوع څه ته وایي او مهمل څه ته وایي لفظ موضوع ته بل نوم څه وایي او مهمل ته بل نوم څه وایي غیر مستعمل بیا لفظ مستعمل لفظ موضوع دا په څو قسمه ده په دوا کم ده مفرد او مرکب مفرد څه ته وایي چې یو لفظ یو په یو معنی باندې دلالت کوي او مرکب د دوه یا د دوه نه سیوا لفظ کلمونه جوړ شوی مفرد ته بل نوم څه وایي او کلمه په څو قسمه ده په درې کم ده اسم فعل حرف په دې پوه شوي وسو د اسم څه ته وایي فعل څه ته وایي حرف څه ته وایي نو اسم دې ته وایي چې په خپل معنی باندې یوازې دلالت کوي یعنی په خپل معنی باندې په غیر د بل اسم د ملاویدونه په غیر د بل کلمې ملاویدونه په خپل معنی باندې دلالت کوي او د دریو زمانونو په یو زمانه نه مونږ لکېږي معنی منګه ترجمه نه معنی معونی به یعنی کوم څه چې قصد کولېږي دې ته معنی وایي یعنی کوم څه چې قصد کولېږي لکه زه د مبارک وې مددي کس مبارک نو زم اشرف ته نو ما اشرف وې نو بس زما مقصود لکه دا کس ته کنه او ما صرف اشرف وې نو بس په دې باندې دلالت وکړو بعض کسان په دې باندې وایي چې را درې خپل بل لفظ ملاویدونه بغیر خپل معنی نه ورګي نه معنی خو لکه ترجمه ده نو ترجمه نو معنا مطلب دې معونی به یعنی هغه څه چې په دې سره قصد کولېږي لکه دې څه مبارک څه خبره کومه او دې څه زما مقصود دا دی چې دې څه مبارک وي مې چهره دغه څه مارکر نو دا مارکر چې ما وې دا یو لفظ مې وي بل لفظ مسنه ملو کړه خو خپل معنی ورکړه لکه دې څه مبارک چې ته خبره کوي دې څه مبارک دې نوم ته اخلي نو بس صرف دا یو لفظ دی ویلا بل لفظ ملاول د ضرورت نشته نه او د دریو زمانو په زمانه هم نشته نه لکه پوه شو باندې او د اسم لکه مثال زید دی عمر دی بکر دی رجلون دی کتابون دی وغیرہ په دې پوه شو اسم څه ته وایي چې په خپل معنی باندې کې بغیر د بل لفظ ملاویدونه بغیر د بل لفظ ملاویدونه خپل معنی باندې دلالت کوي او د دریو زمانونو په زمانہ فعل دي ته وایي چې بغیر د خپل لفظ بغیر د بل لفظ ملاویدونه په خپل معنی باندې دلالت کوي او د دریو زمانونو په زمانہ موجود وي لکه اوس مطلب ته وي چې ز بازار ته زما نو دا خبره کوي نو ته اذهبو نو اذهبو دا ګوره یو ټکی دی عذابو یو ټکی دی لیکن دا زمانونو په زمانه خامخا موجود ده لکه ته لکه زما نو چې دین یا به وځي یا به سبا یا به بل ورځ به زمانو په خامخای نو په اسم کې او په فعل کې څه فرق دی چې په اسم کې زمانه نه مونږ لګيږي او په فعل کې زمانه مونږ او حرف دې ته چې په خپل معنی باندې په غیر د بل لفظ ملاویدونه په خپل معنی باندې واز دلالت نشي کولای دغه ته مين معنی سے دا کې می فی معنی کې دی باندې لغانه کې کله په یوه باندې ها نو کلمه په څو قسمه شو پدری کم دی اسم فعل حرف اسم څه ته وایي بغیر د بل لفظ ملاویدونه بغیر د بل لفظ ملاویدونه په خپل معنی مستقل باندې دلالت کوي او د دریو زمانونو په زمانہ او فعل بغیر د خپل لفظ ملاویدونه په خپل معنی باندې او د دریو زمانونو په زمانہ
موندل کیږي او حرف چې دا بخپل معنی مستقل باندې دلالت نه کوي. اوس دینه بعد منګه د اسم فعل حرف علامات وي چې د اسم سره علامات نه خو ته لګيږي یعنی منګه څنګه په پیژنو چې دا اسم دی لکه دا چې بغیر خپل لفظ ملاودونه د خپل معنی باندې دلالت کوي او درې زمانو په زمانه نو زه خو لګنه داخل شوی ما زه خو نه پیژنم چې لکه دا څنګه مادری به معنی صحیح یو د دې کې زمانه شته او کني شته ما ته پته نه لګي نو دا علامات په پکې ته ګوره نخې په پکې ګوره لکه څنګه چې د هر څه د پاره نخې لکه انسان سړی نو سړی د پاره نخې صحیح چې دا خپل ګیره وي او خپل وخت وي او د سړو جامې به اغوستي دا سړیو نه خره او چې زنانه جواګی لکه پړولې په سر کړای صادری په سر کړای غټر وختي وی دا داغونه خلا نو دغه شان دي اسم فعل حرف د دې علامات دي نو د اسم علامات یو مشهور علامات دي او سره هغه بس نور دي نو د اسم علامات چې کوم مشهور دي نو هغه د دې چې په شروع کې به الف لام راغلي په شروع کې به سره راغلي لکه سم مثال له بل مثال القرآن بلو الکتاب بلو البیتو حاجی دویم نمبر حروف جاره به شروع کې راغلي حروف جاره نه یو حروف جاره مل نه راځي چې سودي 17 دی په کوم شعر کې دي تا وای کنه یعنی با تا کاف بیا لام بیا واو من مز خلا رب حاشا من في عن على حتى الى ها دا ولستي اوس د دې مثال په خپل باندې وای بزيد بغلام برجل بانا غلار شي بل ټکه وای کنه تالله على زيد على الرجل ها على البيت برشدي في په کوم استعمال کوي في الدار ها في رجل في بيت في دار في كتاب من بګ استعمال کوي من الكتاب من البيت من البصرة من الناس دا اوس بل حروف ندا به شروع کړغلي حروف ندا نه پیژنم کنه یاره حروف ندا څه ته وایي دای په دې سره چاته आवाज وکړل شي دای په دې سره چاته او حروف ندا سوري پنځه کم دي یا ایا حیا ای حمزه المفتوحه ای حمزه المفتوحه د دې څه مثال له لکه یا رجل یا زید وغيرها دغه شان دي د اسم په علاماتو کې بل علامه چې د دې په اخره کې به تای مدور راغلي سم راغلي تای مدوره ګول تا ته ویلېږي مثال نو وای ضاربه فاکهه کثیره ناصره فاطمه طلحه وغيرها دا تای مدوره په اخره کې راغلي بل دا جب تسنیه به وي لکه رجلان وای په خپل مثال نو وای رجلين مسلمان مسلمين او جمع به وای رجال مسلمون قلوب كتب جذور وغيرها مسلمون بیا دا ما بیگا هم ویل اوس بیا تاسو چې لکه دا خو تاسو یې کنه چې د اسم علامات یو تسنیه او یو جمع ده یو علامات یو تسنیه او جمع ده نو دا فعل هم تسنیه او جمع راځي لکه موږ وایو دا غربا تسنیه مذکر غائب څخه ده او ضربو جو مذکر غائب څخه ده نو فعل هم جو مذکر او مؤنث ده د تسنیه او جمع راځي نو سمې څه جواب ورکوي چې ګوره پدې کې فعل خو یو ده لکه وال خو یو دي او پدې کې دا فاعل تسنیه او جمع ده لکه فاعلان یې بودي ضربا هغه دوه کسان ول کړو ضربو هغه دریو کسان ول کړو ډیرو کسان ول کړو وایي بل نه اسم بل علامه مصغر بوي مصغر لکه څه مثال له مصغر لپاره رجیل قریش بنی منصوب بوي یزید به نسبت شوی اخره کې بیان نسبت راغلی لکه بغدادی سواتی قریشی وغيرها په اخره کې به تنوین راغلی لکه رجل کتاب
ویږي بل عالم بوي عالم یعنی دچا نوم بوي دچا نوم بوي ویږي باندې دغه شانتي مضاف بوي سبوي لکه دا مضاف ته مضاف په غلام زیدین کې غلامو ورا دا اکثر کسان غلط وایي چې مضاف وایي لکه غلام زیدین نو غلام زیدین خو مضاف نه دی په غلام زیدین کې غلامو مضاف ته پوښوي نصیب لکه ته غلام زیدین یا غلام رجلین نو دا غلام جلین په دې کې صرف دا اسم علامه صرف دا مضاف ته رجلین کې خو بیا نه جدا علامه نه چې دا تنوین دی مضاف کې صرف لکه یو ټکی دا شان دی بل نه خره چې موصوف پوي سبي لکه په دې لپاره بیا خلک مساوي لکه رجل عالم نو موصوف به لکه رجل عالمون کې دا رجل عالمون کې دا رجلن پوښي بل څه مستند الیه به سبي مستند الیه به دا د اسم چې دین دا غټه علامه دي د دین علاوه نور لکه ګوره معرفه بوي نکره بوي تسنیه بوي جمع بوي واحد بوي او دغه به مذکر به مؤنث به مستثنا به مستثنا منه به دا ټول چې نه د اسم ذیلی علامات خدا به کېږي پوه بیا د فعل علامات دي نو فعل تعریف کو کړو کنه فعل تعریف سره په خپل معنا مستقل باندې بغیر د بل اسم ملاویدونه بغیر د بل کلمې ملاویدونه په خپل معنا مدلل کوي او د درو زمانونو په زمانہ مندلګي او د دې لپاره علامات دي وسو نو لمر یک علامه ده چې دې په شروع کې با سین نغلی څو راغلی لکه څه سيضربو سيعلمون او قد بکر راغلی قد افلح او بلو قد ضرب قد نصر قد مات او سوف بکر راغلی سوف تعلمون سوف يخرج بل دا حروف ناصبون بکر راغلی حروف ناصبون په جنم کنه سوري کم دی بشیر کې ذکر کړي دا سو حروف دي څلور کم دي ان لن کای اذن مثال نه وای ان استعمال وای اي يضرب اي يقول اي يفلح اي يغفر لن يضرب لن يقول لن يشرب لن آمن وغيرها وغيرها او دلیل علاوه بل نه خلا حروف جازمه به شروع کړغلي حروف جازمه سوري کم دي شعر کوال بنزټګری ان لم ما لم امر دی والله نه دی نو د دې په شروع کې کله چې د اسم په کلمې په شروع کې دا راغلي نو بس بیا به صورت ته ضرورت نشته هم به چې دا دغه دي دا فعل بل دین علاوه بل نه چې په اخر کې به تا ساکینه راغلي تا متقوله وي وګدي تا لکه ضربت نصرت فتحت یو ګول دا اسم په علاماتو کې لکه تاسو ضاربتون فاکهتون کثیرتون شرابتون ناصرتون وغیرہ وایي او دا چې دا کومه دا تا ساکینه ده خاجي بلو ضمیر مرفوع متصل به راغلی دا خبره ورډیر اهم ده چې تاسو ګوره فعل تاسو یو لفظ سره دا فعل استعمال شوی او د نور نه په کتاب ته نه معلومیږي جو دا ضمیر مرفوع متصل به پکې خامخای دا ضمیر مرفوع متصل نه جدا نشي کېده پوه شو مې باندې او د ټول نمبر غټه نه یو خدا غټه نه خره چې دا پکې به مخې چې ضمیر به پکې موجود وي او دویم نمبر دلیل عليه چې التصريف الى الماضي والمضارع چې د دینه به گردان بکیږي ماضی مضارع ته به گردان کیږي په فعل کسی گردان دي کیږي څومره چې افعال تامه دي کنه یو افعال ناقصه دي په افعال ناقصو کې د ټول نه کیږي د باز نه کیږي او خو عام طور باندې چې فعل وي داغې نه گردان کیږي ماضی مضارع ته جوړيږي ویلې به باندې دا به غټه نه خره چې یو به ضمیر وي او بل به کسی گردان مری لکه دا نور نه کوي بګي یا منی لکه قد ضرب جدا نه کله نه او دغه شانتي سوف کله به کله بنئ دغه شانتي حروف جازمه دي حروف ناصبه دي او حروف د اخره کې تای متوله نو دا به یا بنئ خدا دغه به خامخای پوهیږي به معنی
یلګه پوه شوي دا به خامخای دا یو ضمیر مرفوع متصل او بل څه گردان دی ماضی مضارع ته گردان تصریف ال الماضی والمضارع یعنی ماضی او مضارع دغه نه جوړدل دا چې د اسم د فعل غټه غټه نه کړي د دین علاوه لکه ګوره امر بوي نهي بوي او د شان ماضی بوي مضارع بوي وجاهد بوي دا ټول چې د فعل علامات دي پوه شوي بیا حرف نو حرف دې ته ویل کېږي تعریف وکړه د حرفو چې په خپل معنی ورکول کې بل کلمې ته محتاج وي چې محتاج وي نو بیا پکې د درو زمانو نه اورو زمانه پکې دغه شته نه نو دا پکې شرط شته نه په دې پوه شوي او د دې علامات د اسم او د فعل نه علاوه چې کوم علامات دي کنه دا ټول د حرف دي یعنی موږ به پکې د اسم علامات ګورو د فعل علامات ګورو پوه شوي نو ګور دې پورې موږ دا خبرې وکړې چې موږ وی چې لول خو به دا کتاب ته کم دی په دې کې موږ باس کو د شپږ سوزونو په اړه کې مفرد مرکب معرب مبني عامل او معمول بیا موږ ویل چې دا د یادولو دا دغه دی چې تاسو چې اوروي نو دا به اوروي کله نور خبر دا خو تفصیل دی نو کدا تاسو وانه اوروي جو خیر دی او اصل کې دا سوزونه دی یادول دي چې مفرد او مرکب معرب مبني عامل او معمول بیا وی چې لفظ د انسان د خلینو چې سره اوځي دا څه لګيږي لفظ لګيږي بیا د لفظ په قسمونه دي لفظ موضوع او لفظ مهمل موضوع معنی دار لفظ ته او مهمل به معنی لفظ ته لګيږي لفظ موضوع ته لفظ مستعمل ویل کېږي مستعمل ورته ولې وځي چې دا استعمال ول کېږي او لفظ مهمل ورته ولې وځي چې دا نه استعمال ول کېږي بیا مستعمل په دوه قسمونه مفرد او مرکب مفرد څه ویل کېږي مفرد دي ته وایي چې هغه یوازې لفظ چې په یو معنی باندې دلالت کوي دې معنی پروز شوی او مرکب چې دوه نه زیات کلمونه جوړ شوی مفرد تبلم کلمه وي د کلمې درې قسمونه دي اسم فعل حرف اسم دې ته چې په خپل معنی باندې مستقل باندې دلالت کوي په خپل معنی ورکول کې چاته محتاج نه وي د دریو زمانونو په زمانه نه مونږ درېږي او فعل چې په خپل معنی ورکول کې بل کلمې ته محتاج وي او د دریو نه وي محتاج او د دریو زمانونو په زمانه مونږ درېږي او حرف چې په خپل معنی ورکول کې بل کلمې ته محتاج وي صحیح شولا بیا د اسم علامات دي چې څومره تاسو ته دی وایي دا سبق نه دا تاسو په 3 منټه کې یو بل سره واړو بیا مخکې ځم اجرا طریقه خم تاسو